لیټ ولګوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به. قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. رواه أبو داود. مخکې مونږه باب الوسوسه د وسوسې په حوالې باندې احادیث ولوسته چې وسوسه اول سر د دې حاجس چې کله سړي ذهن ته خیالات راځي، ګنده خیالات دي، دغه خیالاتو را شیطان سوت وي، حاجس ورته وي. او بیا مو وی چې دغه حاجس چې کله د سړي زړه ته کوز شي بیا ورته خلک خاطر ورته وي. څه خاطر؟ یعنې په زړه کې لږ ځای ونیسي. دا حاجس او خاطر دواړه چې نو دا حالتونه په انسان د ګناه په کارونو باندې کېږي، او د دې په مقابله کې الهام دی. الهام د خیر کار متعلق د سړي ذهن کې خبرې راوړي. نو دا دواړه کارونه موږ زده کړه چې حجس دی که خطر دی او که وهم دی او که عزم دی. دا څلور د موږ زده کړي وو چې څلور د غلطو خیالات چې ذهن ته راځي، غلط خیالات، نو څلور مرتبو کې راځي. اول ته څه وایي؟ حجس چې په زړه کې راوړي. دویم چې لږ ټهراو بیا مونی خاطر. دریم چې لږ خلجان په ذهن کې پیدا شي، ټیک دی غلط دی څه شی؟ وهم. څلورم چې بیا سړی هغه غلط خیالات ذهن کې کلک کي، هغې ته بیا څه وایي؟ عزم ورته وایي. یاد شو؟ او د هغې په مقابله کې مونږ وی الهام دی. نو وسوسه د شیطان د طرف نه، د چا طرف نه؟ دا څلور وړه مرحلې دا د شیطان د طرف نه، او الهام دا د رحمان د طرف نه، د الله د طرف نه. په دې حدیثونو کې به اوس نوي حدیثونو کې په فصل ثانی کې او ثالث کې به د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه یو روایت نقل شوی دی. عن ابن عباس، یعنی روی عن ابن عباس، روایت کړی شوی دی عبدالله ابن عباس نه رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم، چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم جاءه راغې د دې پیغمبر خواله رجل یو سړی. فقال نو دې سړي ووی پیغمبر علیه السلام ته انی ذا احدث بیانوم نفسی زړه ته بشیء داسې خبرې، یعنې زه په دې زړه کې داسې خبرې اړوم راړوم لأن اکونه چې زه شمه حمامتن، زه شمه څه؟ زه شمه سکاره شم. سکاره احبو دا به مې ډېر خوښ شي. لأن اکونه حمامتن که زه شمه حماما، یعنې سکور شم. سکور احبو دا به ډېر زیات خوښي الی ماته من د دې نه ان اتکلم چې زه خبرې وکړم به په هغې باندې. یعنې په دې زړه کې مې داسې خیالات راځي چې په دې خولې ویم که نه، نو ویم چې د دې ویلو نه مخکې ایسته ورسېدلی وی، سکور شوی وی چې د خولې نه مې دا خبر راونغلي. دونه ګنده خیالات ذهن ته راځي. او تاسو په خپله باندې تجربه به وي چې کله سړی ځان له ناشي مختلف خیالات راځي، کله د مور پلار متعلق، کله د خپل ورونو خویندو متعلق، کله د خپل ورنداریانو تروریانو متعلق، کله د کلي د خلکو متعلق، او د خپل ځان نه بیا د خیالاتو ګوډي بډکې دا دای د دې وجې نه وکړه، دی د دې وجې نه وکړه، زه به ورسره داسې کومه، ټول ګنده خیالات دي. نو دی وایي انی احدثو، زه کومه نفسي د زړه سره بشی داسې خبرې لأن اکونه حمامتن که زه شمه حمامه، یعنې سکور د اور چې وسیځي دغه ته جوړ شم.
احب الی دا به ډېر خوښ وي ما ته من د دین انا تکلم چې د خبرې وکم به دقه. قال ان الله تا پیغمبر ورته وی د الله پیغمبر ورته وی الحمدلله د الله شکر وباسي الذي د هغه الله رد چې هغه واپس کړ امره د شیطان دا وسوسه دا خیالات الى الوسوسه وسوسه ته د الله شکر وباسي چې د شیطان دا خیالات الله ته واپس کړ وسوسه ته نه دی په وسوسه کې حساب کړو او چې په وسوسه کې حساب کړو نو بر اولنی حدیث ته لاړ شه ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم. سمانه وا چې الله تعالی د ما امت ته وسوسه د زړونو تر څو چې په عمل نه کړي خبره کړي نه دغه پورې دا وسوسه وته څه کړی دي معاف کړی دي. نو پیغمبر علیه السلام په دې حدیث کې د سړی ته دا خبر واضح کړه چې دا خیالات چې دي دا وسوسې دي او په وسوسو باندې الله نیول من نه کوي نو خفه کېږه ما. یاد شو ورته. وعن ابن مسعود د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان للشیطان لمتن بابن آدم. لمتن ټکي په عربی کې استعماليږي د معمولی ټیم د پاره د چا خواته نزدېکت. لکه یو عربي شاعر دی هغه وی علمت فحیت. علمت مطلب خور دا مور دا ترور دا بچی دا دا زما خواله راله او فحیت او سلام وکړو او بودعت او دغه د لاړه. نو ګوره نه علم معنا څه معمولی ټیم د پاره د چا خواته نږدې شي سره نو قرب ته نسبت تعلق ته سوی لمتن ورته وي. نو موږ د ترجمه وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ان للشیطان لمتن د شیطان تعلق یې بابن آدم د ابن آدم سره وللملک لمتن او د ملائکه هم نزدېکت او تعلق یې د انسانانو سره. فاما لمت الشیطان د شیطان کم قربت او تعلق چې دی نو په اعاد بالشر الحمدلله فاعاد نو دا وعدی کولی بالشر د شر دا انسان ته په ذهن کې سره راولي شرونه راولي وتکذیب بالحق او د حق یعنی د قرآن او د توحید د عقیدې دروغ جن ثابتول. شیطان انسانانو ته په زړه کې ساچي شر وعده ورته کوي او د حق تکذیب ورته کوي. واما لمت الملک او هر چی هغه نزدېکت او قربت د ملائکو دی نو فاعاد بالخير نو هغه ورته وعده کوي د څه د خیر وتصدیق بالحق او تصدیق د حق او تصدیق د حق. نو په زړه کې دوه قسم خیالات راځي. یو خیال کم خیال له ګنده خیالات دي او یو ښه خیالات دي. یو سړی دی هغه پرون ما سره یو ملګری په لارې اوس مسله راغلی وه په ګاډي کې ناستو نو هغه ماته وی زما زړه غواړي زه د جماعت اسلامي د یوې شعبې ذمه دار وم وی اوس مې ذمه داري نشته زړه مې غواړي چې د دې خپلو پیسو نه لږې پیسې د جماعت اسلامي په دې مالیاتو کې کېدمه څه پته لګي که ما چېرته را پیسې چېرته ټیک نه یې لګولي نو په زړه کې مې دا خبره ډېره بار بار اوړي. نه دا اوس خیال دی نو دا خیال ښه خیال دی که غلط خیال دی؟ ښه خیال دی د خیر په کار کې پیسې لګولي ښه خیال دی. یو سړی وایي چې دا د همدقه ملګری کوم چې ما ته دا خبره کوله نو هغه بل ورځې په یو بل میټینګ کې موږ ناستو نو چې په بل میټینګ کې ناستو نو په هغې کې یو مدرسه وه دا مدرسې باس راغی نو دا د مدرسې سم تنګ کړی و جوړول او خلکو به مخالفت کو نو دی وی یاره اکسیویټر نشته چې رای ولم چې د سره نه پیسته ورانه کړم. نو ګورئ نو دقه یو سړي په ذهن کې دوه خیالات یو د لیوې د اکسیویټر راولم چې دا کم ځای مې جوړ کړه چې دا پیسته بېرته څه کړمه ورانه کړم نو دا یې ښه سوچ وکړه غلط نو دا د چاره طرف نو د شیطان او بل طرف ته ویل لګي پیسې چرته په دې ذمہ دارۍ کې رانه غلطي لګېدلې چې بیرته په دې کې شامل کړم چې الله راته معافي وکړي نو دا یې ښه سوچ وکړه غلط ښه سوچ نو یو سړی دی او دواړه سوچونه یو طرف ته د شیطان د شر ښوونه کوي او بل وتر شیطان بل وتر څه ښوونه کوي د خیر د شر ښوونه چې کوي دا ورته څوک کوي شیطان او د خیر ښوونه چې ورته کوي دا څوک کوي ملائکه. نو ان للشیطان لمة د شیطان
یو تعلق دی د نزدېکت بابن آدم د ابن آدم سره، یعنی شیطان د انسان سره نږدې ناسي. وللملک لمة او د ملائکو هم تعلق دی د نزدېکت په اما لمة الشیطان هر چې د شیطان هغه نږدېوالی دی نو فإعاد بالشر هغه وعدې کول دي د دې سره د شر، وتکذیب بالحق او هغه تکذیب دی د حق. واما لمة الملک هر چې به هغه تعلق او نزدېکت د به ملائکو دی فإعاد بالخیر دا ښوونه د خیر ده، وتصدیق بالقلب او تصدیق دی بالحق د حق. فمن وجد ذلك فمن پس کم سړي چې وجد بیا موند ذلك دا حالت په کم سړي چې دا حالت راغی فلیعلم په دې پوه شي چې خیر خبره ده انتراله نو انه من الله دا ورله چا وکړو فلیعلم دې پوه شي انه چې دا خبره من الله د الله طرف نه نو فلیحمد الله نو دې الحمدلله وشي دی وای چې چا په دین کې د خیر خیال راشي سړي وای الحمدلله. او ومن وجد الاخرى چې دا بل بیا مونده بل څه مطلب نه د شر خبره بیا مونده فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم نو غري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وي. ثم قرأ ابي والوسط الشيطان يعيدكم الفقر شیطان يري تاسو د غریبینا او يأمركم او حکم درته بالفحشاء د فحشاء د بخل فحشاء بخل ته وي حرص ته وي او نور ټول ګناهونه د ټولو ته فحشاء وي. ويأمركم او حکم درته بالفحشاء د ګناهونو رواه الترمذي دا حدیث نقل کړی ترمذی وها قال هذا حديث غريب او ویلی دا حدیث دی ناشنا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت دی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی لا يزال الناس همیشه به خلق يتساءلون د یو بل نه په تاسو کوي لا يزال زال معنا ختمېدل او لا يزال معنا نه ختمېدل نو مطلب څه شو نفي چې په نفي داخل شي منفي ضرب منفي مساوي جمع نو په دې وجه موږ وایو د لا يزال معنا اوس کو همیشه لا يزال همیشه لا يزال الناس همیشه به خلق يتساءلون تاسو بقي د یو بل نه حتى تردي يقال تردي چې وبویل شي هذا خلق الله هذا داش خلق الله الخلق الله پیدا کړی داسیس دا مخلوق فمن خلق الله نو چا دا الله پیدا کړی دا ټول کائنات الله پیدا کړی نو دا الله چا پیدا کړی نو پیدا قالو ذالک کله چې دخلنا دا خبر وځي نو بقولو دسی وی الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بس دا دی وی چې الله سره احد دی الله صمد دی لم يلد نتی بچی پیدا دی ولم يولد نه رچانه پیدا دی ولم يكن نشت له داغه كفوا ثاني احد اسو ثم ليتفل او بیا دی توکان لاړی دی توکی ثم ليتفل بیا دی لاړی توکی ان يساره کین طرفتا ثلاثن پیندل ها درېدل تاسو ګوره تاسو ناسیوس تاسو فرض کا شیطان تاسو دلته وسوسه راوړي نو تاسو به سو کوي چې چل وکي اول ها اول باعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا به سو کوي ګس طرف ته مختاو کی او شیشه بو کی درې ځل وسو کی لاړی به تو کی دا لاړی تو کل دا په هر وخت کې خام د یوازې هغه شیطان نه کم چې پټ شیطان په ځل کې غلط خیالات در ترالل اکثر چې سړی یوازې ناشي غلط خیالات ذهن ترازي او یا وسره څوک زیاته وکي په کور کې اکثر پرون په خبر کېو جنې دا مورې دا او دوی رونه دي نو دارونه به خدای خبر چې څه شي نه وګړي غټه غټه پریخي خطب لګان ښکارې ده مطلب یې نه مسلمانان ښکارې ده خو دا دوړ رونه رانه ودی په دې خور او په دې مور راکېږي او سخت وهلي بیا وروسته په تفسیر وشو چې دا ولې دا جګړه شوې ده نو دا په دې شوی چې دې خور ته میراث غوښتو چې تاسو خو د دادا ټول ځمکې خرڅ کړي نو خپل خرڅوي خو ما ته خپل راکړي دماغ به نه خرڅوي نو خور لږ غیرتي و نو ورونو یې خور څکړه هغې سره جګړه وکړه داسې ذات له وواله چې اوس په پولیسو نیولي دي نو اوس سړي په تاڼه کې پراته دي خدای خبر چې اوس په کوم ځای کې دی نو ګوره چې دغه شانې په هر وخت کې ګوره دغه رور اوس په دې وخت کې څه دا شیطان او که د دې رور ښځه وه هغې دا چل کړی دا رور یې ورته لمسولې دا ښځه څه شوه دا شیطان شوه نو دغه شان دا واقعات دا زموږ سره په مخه راځي چې په مخه راځي او ته پوه شې دا کار غلط دی نو په تېره څه ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګس طرف ته درې ځل څه توکه لاړې توکه لاړې داسې نه چې کنې خراج کې توکه وه تر دې ګزاره یعنې داسې یو درې ځل داسې د لاړو دغه وکړه دا لاړې وشتل په
په عربستان کې په عرب ریاستونو کې لاړې توکل دا د نفرت اظهار دی. لاړې توکل دا سړي د نفرت اظهار دی. په دې وجه پښتنو کې هم چې کوم سړی په محفل کې ناسي او په مخ را چرت چرت کوي نو یو ځل نیمه سړی برداشت کړي خو بیا ورته لکه څه ځانه یې چرګه جوړه کړې ده پاسه په دانار دې تشکه بیا راشه کېن دقه شانې دا چرت چرت دا اسیم په سړي بد لګي. نو په دې وجه باندې چې کله شیطان پسې درې ځل ته د لړۍ توکې دا شیطان د دې د نه پاسي او زیده ځکه چې د نفرت اظهار وشي او شیطان نه غواړي چې ستا سره د نفرت محفل سجاو کې د بیرته ضرور په شکل کې را دي د تر په شکل کې را دي د ماما په شکل کې را دي. نو ثم ليطفل عن يساره بیا دې دا لاړې توکي کوم طرف ته کیم طرف ته ثلاثا درې ځل. نو ستاسو ذهن ته چې کوم خیالات راځي داسې کله د رور متعلق کله د خاوند متعلق کله د ښځې متعلق کله د رور متعلق کله د بچي متعلق نو فورا ووایه دا خو د ما زوی دی دا خو د ما رور دی. تاسو ګورئ که نه چې دا په کور کې د بوډاګان او بوډایګانې دا اکثر بې قدره شي یي که نه بې قدره شي په کور کې انګورم وایي خدایو د دې سنډنه به م خدای کله خلاص او بچي چې دي نو هغه م یو خو د دې د تنګولې راغسي دا ولې وایي دا ګورئ د ښځو د لاسه یي ښه ښځو د لاسه څنګه دا بوډا چې دا په خپل ځوانۍ په وخت کې دا بادشاهي دی د کور او دا ښځی صحیح دا وزیر اعظم یو صدر یو وزیر اعظم نو چې د دې ښځې لږ چېرته بچي وشي او د بچي داسې سونډیالي شي نو دا ښځه وایي که زما دا بچی چې دی نو دا اوس پوره شی دی نو بس چې پلار دې بچي ته وایي داسې مه کوه دی ورته وایي بس که خواره وایي تا په خپل وخت کې لږ کړي دي تا به نه یې کړي واړه دې چې کوم دی نو لیوني کړي دي او بس تا د لاسه به سیند ته دانګي نو پلار یې ورته وایي ودې دانګي که نه چې نو د مایسه دنیا ورانه کړي چې لا اوس دي نو ګنې ماله بس دغه راله وکړي. بهرحال دا ښځه د دې خاوند سره اړم شي د دې بچي په سر د دې بل بچي په سر بیا د هغه بچي د هغې په سر بیا د کاروبار په سر نو دا وزیر اعظم د دې صدر سره مسلسل په دغه باندې شي په وراني باندې شي چې په وراني باندې شي نو په آخر کې دا صدر صاحب د هتیارو بیلي نو بس وایي زه ګرځوی چې څه پې کوې پې کوه زه پکې کار نه لرم خو ما ته به بیا د خبرې نه وی ما ته به بیا د خبرې نه وی نو چې څه ورځې وشي نو یو اوس دا شیطانو د دې خاوند لپاره د وزیر اعظم په حیثیت باندې ځان نه وخوښو ځان یې د نوکرې په حیثیت خوښو نو اوس دا د انګیندو نوکره شي نو یوه ورله هلک ورکړي وایي دا ورسره ساته نو چې هغې ورله ورکړي نو بله وایي دغه ساتې ولې دغه یو عادي خو نه زما دا م اوس ساته نو یوې په اوږۍ او بله یې په ترخ کړي او کلمې یې ترې راوښکي بیا پکې پرته نو په دې بنیاد باندې دا ښځه چې لږې ورځې وشي نو د دې سره بیا هغه انګیندې حقه کار شروع نو د دې بیا بل څوک نه وي هغه زوی خو د هغې ښځې شوی د هغې خپلو بچو شوی ځکه هلته نوی ریاست جوړ شوي وزیر اعظم او صدر جوړ شوي نو دا بیا څه چل کوي دا بیا وایي زما د خدای زوړ بوډا لري نو بوډا نه خو تا ښځه اخیستې بوډا خو دې تباه کړی دی هغه خو تا پې وزیر اعظمي ورانه کړې ده ختمه کړې دي ده پې نو چې تا په بوډا باندې وزیر اعظمي ختمه کړه صدارت دې ترې واخېستو نو اوس د بوډا نه څه غواړې نو بیا دا چې کینې نو په مانځه پسې پړینګ 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 او بس په ژړا به وي بیا به وایي خیرې وکړم لالي ته خیرې وکړم او لالا ته خیرې وکړم ستا خیرې اثر نه کوي تا په خپله په ځان کور ران کړی که تا دې خاوند ته دا پرېښې وې چې هغې په دې خپلو بچو باندې باچایي کولی ته به وزیر اعظمه وې تا له به یې راوړی او پلار مخې ته به یې ښودی او بیا به بیرته په صوبو باندې او په ضلعو باندې هغه شانې تقسیمېدی څنګه چې باچا په خپله ځوانۍ کې کول نو په دې بنیاد باندې دا شیطان داسې په یو شکل کې سړي له نه راځي دا مختلف شکلونه راځي نو چې کله هم داسې حالت راشي او ښځې ذهن ته دا خیالات راشي ما زوی اوس غټ دی که خیر دا براله چې کوم دی کلندره پته کي نو فورا دې ووایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او کیڼ طرف ته دی درې ځل توکاڼې توکې د څه لپاره چې دا زوی نه دا به راته شیطان جوړ شي انګور راشي دا انګور نه دا به راته شیطان جوړ شي خاوند راشي دا به راته شیطان جوړ شي ښځه راشي دا به راته شیطان جوړ شي نو ولیستعیذ بالله اعوذ بالله دې ووایي من الشیطان الرجیم یاد شو خبره رواه ابو او په خبره مې پوه شوئ نو تاسو هم په دې خپلو کورونو کې دغه شانې ناست یې نو دا خبرې چې دي دا د خپل ځان دپاره یو مسئلې راوګرځوئ د خپل پلار مقابله مه کوئ د خپل مشر ورور مقابله مه کوئ د خپل خاوند مقابله مه کوئ د خپل کور د هغې سړي د هغې ښځې چې ستاسو په کور کې مشري کوي د هغې مقابله مه کوئ دغه ستاسو د کور صدر دی دغه ستاسو د کور وزیر اعظم دی چې د هغې حکومت قایم و تاسو به په عزت کې چې د هغې حکومت قایم نه و هغې د خپل څادر اوچت کړه بیا به چې کوم دی د بېعزتۍ سره مخامخ یې بیا به د بېعزتۍ سره مخامخ یې په دې وجه باندې تاسو ګورئ بعضې جینکۍ او بعضې هلکان چې نو هغې وایي دا دې کې رشته کوم او دا دې کې نه کوم پلار مور خو سړي له داسې ځای ګوري چې په هغې کې په عزت کې پاتې شي نو هغه پلار مور نه هغه ځای بد کړي چې بد کړي نو بیا وروسته څه قیسي بیا وروسته پاتې شي بیا ودون بیا ورله څوک لور نه ورکوي هغې هلک له
یا هغه جنې چې بیا څوک تاسو نه کوي دغه داسې ډنګوره داسې نه چې کور را باندې وران نه کی نو په دې بنیاد باندې بیا هغه ټول عمر دغه چند ذلت سره ژوند تیری نو بیا کله پلار ته خیرې کوي کله رور ته خیرې کوي کله ماما او تر ته خیرې کوي نو بیا وروسته خیرې پیدا نه کوي ها ځکه خیرې به الله پیدا کولای چې کله تاسو په وخت باندې د هغې ضرورت دي پوره کړي وي نو ولیت ثم لیتفل خجی وعن ابي هريره عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو هريره روایت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کې قال دی وی لا يزال الناس همیشه دا خلق به يتساءلون تپوسونه کوي دی بلنا سوالونه بقي حتى يقال تر دې چې وبویل شي هذا خلق الله دا الله پیدا کړی دی الخلق دا مخلوق په من خلق الله دا الله چا پیدا کړی فاذا قالوا كل جيوي ذلك دا خبرنا فقولوا يا الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد څوک درته وی چې الله چا پیدا کړی ته وته سویا الله احد دی الله الصمد دی لم يلد دی ولم يولد دی ولم يكن له كفوا احد دی ثم ليتبل عن يساره بيدكن طرف تلګی لاړی تو کی ثلاثا درېدل وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم رواه ابو داود دا حدیث نقل کړي ابو داود کتاب وسنذكر حديث عمرو بن الاحوص في باب خطبه يوم النهر او بل دقشن یو حدیث د عمرو بن احوص په روایت نقل لخوا په د لوی اختر د خطبه په باب کې بدرته هغه حدیث را نقل کوم ان شاء الله الفصل الثالث دریم فصل په دې کې هغه احادیث ذکر دي کوم چې د کتاب والا د دې صاحب مصباح السنه نه علاوه را نقل کړي عن انس د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لن يبرها یعنی لن يزال اقل يبرها معنا ما زال ما فتا ما برها من فك ما دام دا ټول یو ټکی په معنا باندې راځي لن يبرها الناس یعنی ما زال الناس اق مخکم چې کوم حدیث ویل اق معنا دام ده لن يبرها الناس یعنی لن يزال الناس همیشه به خلق يتساءلون دیو بل نه تپوسونه کوي نه سوالونه کوي حتی تر دې یقولو چوبوي حتی یقولو تر دې چې سبو کیوبوي هذا حتى يقولوا تردي جوبوي فحتى يقولوا كي تاسو فکر کړی یقولون ده کنه یقولان یقولون ذانون ولي غردیدل ذانون عربی ته ولي غردیدل پته راته ها ٹھیک ده حتی چې نو دا حرف جار ده خدا حتی چې کله ناسب راځي د دین ورسته ان ټکه مقدری او ان ولن پس کې اذن ان چار حرف معتبر او جزم په جاده میں پهلند هر یک بے دغا نو یقولون باندې چې تجزم کې نو نه عربی غردیږي کنه نو حتی یقولوا په دې وجه باندې ټیک جواب دی ورکو حتی ان یقولوا تر دې چې وګوي دی هذا لله دا هذا الله دا الله دې خلق كل شيء ټول شي دغه پیدا کړی نو په من خلق الله چا پیدا کړی الله عز وجل رواه البخاري ولمسلم او مسلم کتاب پکې لک ترمیم د څه کړه قال دی وی چې قال الله عز وجل الله تعالی د سی وی ګوره په یو بخاری چې کوم حدیث نقل کړي هغه د څه نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام د سی وی او مسلم چې نقل کوي هغه وی پیغمبر علیه السلام وی چې الله د سی وی چې ان امتک لا په یو روایت سره دا حدیث قدسی وګرځیدو په بل روایت باندې دا حدیث الرسول وګرځیدو هذا قال الله تعالی الله تعالی ویلی ان امتک استاد امت بالا یزالون همیشه ان امتک بشک است امت بالا یزالون همیشه یقولون وای ما کذا دا څنګه ما کذا در ډیرو سوالونه دغه ها بعد خدای یا بعد سړی داسې چې په کور کې کینی په مخه خلک ویره قسم کړه کې چرګ پشانیسته لګیا دی ها کړه ایست لګیا دی غلې کیږي نه دغه شانې بعض سړی یا پر سوالونو کې دونه سوالونه ته پوښتنه کوي چې په خپل به تاسو کې جواب ته بغوګ نه خو بیا به بل تاسو کې بیا به جواب ته وګ نه خو بیا بل تاسو کې نو لا یزالون همیشه به یقولون وای ما کذا دا څنګه حتى يقولوا تر دې چې د سبوي چې هذا الله دا الله خلق الله پیدا کړ هذا الله خلق دا شی الله پیدا کړ نو فمن خلق الله عز وجل نو چا الله پیدا کړ دې ته به خبره ورسې نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ څه منع کړیو د سنه د کثرت السؤال وعن قيل وقال ټیک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې ضروری خبر نه تاسو باندې کېره چانه
بعضې سړی یا ښځه که نه ته به دلته پټ چاته خبره وکړې هغه ته به ووایي چې ماښام ډوډۍ به فلاني ځای کې خورو پټ به ورته ووایي نو دا به وایي څه دي وویل نو ته ورته وایې بس هسې نه څه خو دې وویل نو ټیک ده څه مې ویل که نه ستا نه مې پټ ویل که نه خدای به پسې خامخا لګېدلي نو بیا به په هغې باندې ځان له دغه کړي نو ما کذا دا څنګه حتی یقولو تر دې چې وایي هذا الله دا الله خلقه پیدا کړن په من خلق الله عز وجل الله چا پیدا کړ نو مخکې جواب موږ یاد کو چې څوک درته داسې وایي چې الله چا پیدا کړی ته ورله څه جواب ورکړه الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او بیا دقې طرف ته لاړې ورته وکړه څو ځل او بیا به یې څه ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعن عثمان بن ابي العاص تاسو به وایئ عن خو د عثمان نه پکارو چې زیر یې ورکړه عن عثمان یې پکارو د دویم زیر پې ځکه نه راځي چې عثمان چې دی نو دا غیر منصرف دی په غیر منصرف باندې الله کثرت ولا تنوین علیه نه پې کثره دی نه پې تنوین راځي نو څنګه وایو عن عثمان بن ابي العاص د حضرت عثمان ابن ابي العاص نه روایت دی قال دا وی قلت ما وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبره ان الشیطان شیطان قد حایل شوی دی قد حایل شوی دی یعنې ولاړ دی بیني زما په منځ کې و بین الصلات او زما د مونځ په منځ کې دا عثمان ابن ابي العاص وی چې ما پیغمبر علیه السلام ته وی چې د الله پیغمبره شیطان زما او زما د مونځ په منځ کې ولاړ په مخ رانه مونځ خطا کوي یلبسها ګډوډ کوي په ما باندې دا مونځ علیه په ما باندې تاسو د سړي ښځې چې دا کله په مانځه باندې ودرېږي نو کله ورته پته هم نه لګي چې څو رکعته مې وکړو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي واو شیطان راځي که نه ځکه شیطان دا یو شیطان دی یقال له خنزب د نوم څه دی خنزب ماما شیطان چې دی نو اصل خو دې ټولو ته شیطانان وایي خو بیا پکې دا هر چا خپل لقب دی نو خنزب چې دی نو دا دغه ته وایي کوم بعد یو شیطان په اودس کې راځي په څه کې په اودس کې او په اودس شروع ته وایي د اودس دې پوره ونه کړو کله وایي دا دې وینځو دا دې ونه وینځو نو هغې ته ولهان ورته وایي څه ولهان نو د اودس هغې ته څه وایي ولهان او د مانځه هغې ته څه وایي خنزب نو په دې وجه چې څوک درته پر اودس کې دا قصې کوي چې اودس دې ونه شو دا پوره نه شو دا داسې ونه شو نو ورته وایي اعوذ بالله من الشیطان ولهانه وخنزبه او چې کله په مانځه کې ته ویل چې دا مونږ داسې کوو داسې نه لټي کوو داسې کوه او دا خشته مونځ باندې خړ نو ورته وایي خنزب ماما ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم ها یقال له خنزب زمونږ په دې علاقو کې هم داسې کار وشي کله کله چې دا یو مسلک والا بل مسلک والا راشي نو یو ته وایي ستا دا مونځ د دې نه بغیر ونه شو رب الیدین نه بغیر ونه شو بل وایي ستا دا چې دی نو د دې نه بغیر ونه شو بل وایي د دې نه بغیر ونه شو نو دا څه شی دی دا مولوي صاحب هم دا خنزب شیطان د ځانه جوړ کړي څه جوړ کړي د خلکو مونځونه په خلکو باندې ګډ وډ کړي او په اخر کې بیا هغه سړی وایي چې اړولې دې مانځله نه ځم یاره چې مانځمونځ مې نه کوو هر څه ټیک ټاک و چا راته نه ویل چې لاس دې کته کړو که لاس دې پورته کړو چا راته نه ویل چې لاس دې ښکته پر نوم کېښودو که بر دې کېښودو کوز دې کېښودو چا راته نه ویل چې پنسل یې کم ځای ته رسېدلی وي خو چې کله په مانځه مې شروع وکړه اوس راپسې هر مولی ولګېد دا کوه دا مه کوه نو ته ورته وایه دا خنزب ماما دلي دا مولوي صاحب نه دی مولوي خنزب څه شی مولوي خنزب نو یقال له خنزب نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایي چې دا شیطان چې دا په مانځه کې تا ګډوډ کوي او په خپل مانځه نه پوهه کوي نو یقال له خنزب دی شیطان ته څه وایي خنزب ورته وایي نو فاذا احسسته کله چې ته محسوس کړي چې خنزب بیا راغی پټکی والی دی نو فتعوذ بالله منه دا هغه نه پناه وغواړه د الله سره څه ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او وادفل علی یسارک او لاړې توکه خپل ښی طرف ته دس طرف ته ثلاثا لزل درې ځل ففعلت ذلك نو دی وایي ما دغه شان چل وکړو نو فاذهبه الله عني الله رانه دغه حالت څه کړ لرې کړو نو تاسو پرې کورونو کې میندې وایي په مونږ نه پوهېږم نو دا چل ورته وښیه ها چې کله درته داسې پته ولګېږي چې په مانځه کې غلطې دی وایه درې ځل کیڼ طرف ته لاړې توکه او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه الله تعالی به دې دا شیطان د خوا نه وزغلی وعن القاسم ابن محمد او قاسم ابن محمد نه روایت دی ان رجلا چې یو سړي سأله تپوس وکړو د قاسم بن محمد نه انی اهم فی صلاتی خجی خجی وعن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وی کوم دی کیما غلط کیما
وعن القاسم ابن محمد قاسم ابن محمد نه روایت دی چې ان رجلا یو سړي سأله تپوس وکړو ددنه نو کړه دی قاسم نه کړی نو بیا دی حدیث ته مقطوع او موقوف ورته وایا او کدا هو ضمیر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجی نو بیا به مرفوع سأله دا غنه تپوس وکړو نو فقال نو د قاسم ابن محمد وی چې دې سړي چې تپوس وکړو نو دی جواب ورکون کې نه پیغمبر علیه السلام ته سوالګری دي سی وی انی اهمو فی صلاتی زه شکی کېږم په خپل مانځ کې انی ذا اهمو شکی کېږم اهمو سمانا شکی کېږم فی صلاتی په خپل مانځ کې په خپل مانځ کې څه کې ما غلطي کېږم وهم را باندې راځي وهم مخکې مونږ ووایو کنه اول تم سوې د شیطان اولنۍ مرحله ته حجز دویم تم سوې له خاطر دریم تم سوې له وهم او څلورم تم سوې له عزم نو دلته دی انی اهمو فما وهم راځي په صلاتي په مانځ کې فیکسر ذلک علی نو دا وهم را باندې ډیر شي نو فقالا هغه ورته وی امزه فی صلاتک خپل منځ کوا شیطان بر د لګي پوره دې کو پوره دې نه کو امزه فی صلاتک خپل منځ کوا فانه شذک چې شان دا لیذ هوا نزی ذلک داستا عن کستار اخوان دا شیطان ستار اخوان ندی حتی تنصرف تر څو چې تاسو سلام نه ګرځولې وانت تقول او تدسی وی چې ما اتممت صلاتي مخبل نظر مخبل منظر مکمل کړي دا شیطان دراغه پورې تعلم صحیح تر څو چې د سلام دی وګرځاو د منځ نه وته په منځ کې دی نه پرې دی چې سلام نه وته بیا درته سنر اړي بیا درنه خبرې درته نه خیداري په منځ کې غلې راز غلې نو لهدا خپل منځ پورا کوا او د شیطان د وسوسو له خیال مساته چې په سود یقین دی بس پاغه باندې خپل سلام به وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب